مسلمان سره خیر خواهی شته. مسلمان نن د مسلمان سره خیر خواهی، گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی. الله اکبر. خبروا دې ما خدای دې خبروا ما د دې حالاتو، خدای دې په مونږ رحم وکړي. راشئ د ګاونډیانو حالات وګورئ. یو ګاونډي بل ته داسې پروت دی که نه، ته به وایې چېرته دا د په ګاونډ حربي کافر پاتې کېږي. د سره حکم د جهاد شوی دی. داسې حال دی د مسلمان سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه، وایي چې دا مې نه دی خوا. دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه. ښه په خوشحالی تقریر به ورته نه کوي، پیسې به ترې نه کموي. که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي، تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي. نو اوس په تاسو ته خپل اندازه شوي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا واپس وړو. دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم، کله ورته وایي دا رنګ بدلوم لکه د هغه تقریر شروع کوي که نه. نو دی ورته دا ویلی هم نشي چې زه یې واپس کو. هغه تا ته وایي کلر بدلوم، وایي کلر بدلول وروستو خبره ده. که دا سیز واپس کوي نو دلته یې کېده هم پیسې دې واله. هغه وایي چې دا ته څنګه ښه سړی شوې. وای نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی، داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم. زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم. نن ته حاجتمن یې، یو ورځ به زه هم حاجتمن یم. دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم، خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم. چې دې ګاک ته دا سیز پیسې واپس کړي او هغه سیز ترې نه والي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه. وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي، دا دکاندار، زه به دې دکاندار ته واما چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه، دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله کوم، ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته. تا د سودا اقاله کړې وه او زه نن تا سره د ګناهونو اقاله کوم. خدای د رضا دپاره مسلمان تړه صفا کوي. نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي. دا د برداشت نه بار دي، بار یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي، یې زړه برداشت کولی شي. دا د برداشت نه بار خبره ده. نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي، دعا وکړو، نوافل وکړو، الله ته لپې ونیسو، لپې چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده. الله نن څومره تکلیف کې دي، څومره په عذاب کې دي. هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو، خصوصي دعاګانې. مسلمان د مسلمان رور دی، رور. دین اسلام یو مذهب دی، یوم کتاب دی، یوم الله دی، یوم رب دی. د هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي. هغه معاملات د برداشت نه بار دي. الله دې پې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والي او الله ته د مظلوم حامی شي. الله مسلمان هر ځای مظلوم دی، هر ځای مظلوم دی. اتق دعوت المظلوم. الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی. الله دا چیخ و پکارې واوره، الله د چیخې پکارې واوره. الله انتقام د ظالم نه واله او الله دې ټولې دنیا ته ثابته که. الله کم از کم الله کلمم ویلې ده، تا رب منو، قرآنم کتاب دی، تم ربی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم. بهر صورت مسلمانان ټول هغې دپاره دعاګانې کور زنانه ورته وایي، خپله ټول ورته دعاګانې کو او الله طرف ته متوجه شو او خپل آپس کې د دې خپلو مسلمانانو ته لږ داړونه صفا کړو. ستا سره مسلمان دی که نه چې لږ ورسره روابط سم کو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ته په ځمکې والا رحم کوه نو اسمان والا به په تا رحم وکړي. الله به اله رحم کوي چې کله د ځمکې په خاوندانو کې رحم پیدا شي. الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي. ښه الدین النصیحه،
دین د سنم دے النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، دین ټول پټول خیر خواہی ہے، دین ټول خیر خواہی دا، دین ټول نصیحت تے، دین ټول دبل سرخ کول دی، دین ټول دبل دبدو نمنکید دی. رب العالمین دے عمل کولو توفیق راکے واخر.